د سرکاري اسکولونو استادان دي کوم چې د خپلو مسلو اوارولو په غرض یو ځل بیا په احتجاج سر شوي. سرکاري اسکولونو استادانو کراچۍ پریس کلب مخې ته سخته نارهبازي کړې او د سیند حکومت نه خپلې مسلې اوارولو مطالبه کړې. استادانو د سخت احتجاج په وخت پولیسو او مظاهرچیانو ترمنځ سخت تاوتریخوالی هم مخ په وړاندې راغلی چې پرې پولیسو لاټي چارج او د شیلینګ نه کار اغستې. لږ ساعت لپاره د پریس کلب غیر چاپیر سیمو د جنگ زده سیمو منظر پیش کوو. پولیسو لخوا سخت لاټي چارج او مزاحمت په وجه سرکاري اسکولونو استادان منتشر شوي. دا څه په اول ځل نه ده. په څو ځله سرکاري اسکولونو استادان د خپلو مسلو اوارولو لپاره احتجاج کوي او پولیس پرې سخت لاټي چارج کوي، تر دې حده چې شیلینګ او د واټر کینن استعمال هم ښه په ډاډه کوي. هر ځل حکومتي خلکې مذاکرات کوي کم چې وروستو خوشي ثابت شي. دا ځل هم سرکاري اسکولونو استادانو نمایندو کمشنر کراچۍ سره مذاکرات کړي او کمشنر کراچۍ لخوا ویلي شوي چې مذاکرات کامیاب شوي دي. دلته دا خبر هم د اهمیت وړ ده چې کراچۍ میټریک بورډ د 9 او د 10 کلاسونو امتحانونه په دویم ځل منسوخ کړي چې له وجې طالب علمانو کې سخت تشویش پیدا شوی دی. نعمت زاده، خیبر نیوز، کراچۍ.